بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تاسو څخه ښه راغلاست وایم آغاز روز خپرونې ته په دې هیله چې یو روڼ سهار مو پیل کړی وي او ورځ مو له بریاو څخه ډکې وي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې هستئ چې زلمي خلیلزاد وروسته تر دې چې په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلانیږي، جو بایډن د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کوي، نو دوی په خپلو څرګندونو کې د دې یادونه کړې وه چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون وارزوي او د هغې له مخې به دوی وروستي اقدامات ترسره کوي. چې په دې لړ کې زلمی خلیلزاد په خپلې دنده پاتې کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه یې یو ځل بیا د سیمې هیوادونو ته سفر کړی دی او له تېرو 3 ورځو را په دې خوا په پلازمینې کابل کې دی له سیاسیونو، حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له استازو سره لیده کاته لري چې څنګه کیدلی شي د سولې خبرې چټکې کړي. همداراز داسې انګېرنه هم کیږي چې د یو غوڅ پیغام له ځانه سره راوړی دی چې دلته د په افغانستان کې یوه انتقالي اداره رامنځته شي تر څو بالاخره دغه خبرې هم پایله ورکړي او طالبان دې هم له جګړې څخه لاس واخلي. خو دا چې بار بار غوښتنه شوې چې په لومړي سر کې د اورکم یا هم اوربند ته دواړه خواوې ژمنې پاتې شي، خو دغه څه تر اوسه پورې نه دي شوي او هره ورځ دغه جګړه له ولسونو او له دواړو خواو جنګیالیو څخه قرباني اخلي. آیا په داسې وضعیت کې رښتیا هم کول څه پکار دي؟ موقته یا انتقالي د اداره چې رامنځته کیږي دلته ورته چارواکي څومره جوګه بللی شو؟ آیا دوی به ورته غاړه کیږدي یا نه؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي عزیز معارج د نړیوالو چارو له کارپو سره چې همدا شیبه له لندن څخه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی. ښاغلی معارج سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. تاسو هم سلام وړاندې کوم. مننه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ښاغلی معارج غواړم په لومړي سر کې د زلمي خلیلزاد د وروستیو لیدو کاتو په تړاو له تاسو څخه وپوښتم چې رښتیا هم هر ځلې چې دوی راځي دغه راز لیده کاته لري، اما د سولې بهیر کې بیا هم خنډونه پر خپل ځای دي او پرمختګ پکې نه لیدلی کیږي؟ ډېره مننه. بیا هم تاسو سلامونه وړاندې کوم، تاسو هم تخنیکي همکارانو ته او قدرمنو لیدونکو ته. باید داسې وویل شي چې دغه امریکا یا د نړۍ ستر هېوادونه چې دوی کومه یو وخت کې کومه طرح د خپلې بهرنۍ پالیسي په مخه یا د کورنۍ پالیسي په مخه کوم پروګرام یا طرح یا کوم پروژه لري، خامخا دوی داسې الټرناتیف یا که چیرې دغه پروګرام د دوی مخې ته لاړه شي دې لپاره نور بدیل نور نسخې هم لري، دا وړاندې کوي. امریکا د خصوصا د ترامپ په وخت کې چې دغه د ټاکنو حالت هم مخې ته و د جمهوري خواهانو، دوی غوښتله چې یو تغییر یو په افغانستان په دغه اوسني حالت کې د رژیم یا د جګړې د دې لپاره چې خپل وګړو ته ملامت نه سي، نړیوالو حقوقي بنیادونو ته همداسې حریفو هېوادو ته او نورو خلکو ته دې ورته یو تغییر راولي. هغه تغییر د دې پروګرام همدا و چې مشارکتي حکومت به خامخا دنه په افغانستان کې جوړیږي، دغه د طالب ډلې چې دوی به هم له حکومت سره یوځای کوي. دا یو غوښتل چې افغانانو ته ورکړي او دوی په خپل لاس باندې دا د افغانانو په لاس باندې دا پروژه مخې ته بوځي، خو په ډېره خواشینۍ سره چې افغانانو نشته کړلی چې دا فرصت ګټه واخلي او بیا دغه برنامه مدیریت کړی سي، خصوصا طالبان هم نشته کړلی په دې کې پاتې راغلي. نو بیا هم خامخا امریکا بل بدیل دې ته لري او دا مخکې هم ویل سوي وه چې دوی به یو طرح خامخا ځان سره بیا راوړي او دوی به دا کار مخې ته بیا موږ چې د اغېز او اثرو د افغانستان کې ډېر لاس لرنه د امریکا او قوت ته ګورو، خامخا دوی چې څه غواړي هغه کار کولی سي. نو بنان دغه طرح وه چې اوس ډاکټر زلمی خلیلزاد راغلی ده او دا خبره مطبوعاتي هم سوله چې دا کومه طرح د مشارکت ملي حکومت لري، هماغه مخکنۍ پروژه چې دوی ویلې وه چې طالبانو کلیدي غړي او د اوسني دولت کلیدي غړي به دوی به سره یوځای کېږي، یو حکومت به جوړوي. او دا خبره فکر کوم د سیمو هېوادو سره خصوصا د روسیې سره هم مطرح شوې، ځکه زمیر کابلي په افغانستان په چارو کې د روسیې استازي ورته خبره وکړله، هغوی هم دا وویلې، حتی هغوی وړاندیز دې هم وکړه که مسکو کې دغه غونډه سره راټول سي. مانه اوس داسې ویل کېږي چې په 3 هېوادو کې استانبول د ترکیه کې شاید کېدای شي دا غونډه جوړه سي چې یو اجماع د بن په شکل باندې جوړه کړي، دغه پخوانۍ ډلې ټپلې دوی سره یوځای سي او طالبان ټول مطرح کسان راټول کړي په بن کې یا ویل کېږي په ناروې کې او یا هم په ترکمنستان کې دا بله. خو ښاغلی معارج اوس مهال اساسي پوښتنه دلته راولاړېږي که چېرته رښتیا هم دلته د نظام په بدلون باندې بحث کیږي، د نظام د بدلون لپاره یوه طرحه راوړلی کیږي،
دا سیمې هیوادونه طبعا خپلې ګټې خوندي کول غواړي په افغانستان کې چې په هر ډول وي یا په هر ډول نظام کې چې وي. دا سیمې د هیوادونو لیوالتیا په افغانستان کې د انتقالي دورې لپاره یا هم د موقتې ادارې رامنځته کیدلو لپاره له کومې اړخ څخه موږ او تاسې بللی شو؟ ځکه چې که د افغانستان په خیر تمامیږي خو فکر نه کوم چې دوی دومره لیواله اوسي چې باید دغسې یوه اداره دلته په کار پیل وکړي. ګوره یوه خبره ده چې زموږ چارواکي دي که طالبان دي که هر څه دي ټول په دې باندې خبر و او دي ځکه څو موده مخکې خپل ولسمشر له سیاسي حتی متخاصمو چارواکو سره لکه دوستم لکه تون اسماعیل عطا محمد نور حتی صلاحالدین رباني له دوی سره دغه خپله ډاکټر عبدالله سره چې یو اختلاف یې درلود په ډېر کشمکش و د ټولو سره یې کتل دغه ته چې یو غټ قوت ځان ته جوړ کړي په دې خپل یو قوي موضوعګري ولري دننه په کور دننه هم په دغه جنګ او ګډوډۍ کې یا دغه اوسني حالات کې دوی خپلې ګټې ګوري نو غواړي همدغه بقا مخته بوځي. برهاني هیوادونه نه تنها ګاونډیان ټول هیوادونه هر هیواد او د دې حق ده هر یو خپله ګټه ګوري خپل لومړیتوبونه ګوري خپل پروګرام په مطابق باندې کار کوي. څوک په چا باندې مایل نه دي حتی امریکا که راغلی ده او که پاتې کېږي که سوله جوړوي که وځي کار څه کوي په خپل ګټه باندې مدیریت کوي. د ګاونډیو خصوصا د پاکستان د ایران لپاره بهترین وضعیت ګډوډي په افغانستان کې یو ښه نظام نه لرل ښه چارواکي نه لرل او بې ثباتي دوی په ګټه ده. دوی دغه ګټه چې موږ که چیرې له ایران یا پاکستان موږ سوله غواړو یا له امریکا نه دا انتهایي د موږ لویه ستره اشتباه ده ځکه دوی طرف ته قضیې دي ایران ته دغه اوبه روانې دي مثلا دغه ته لوی مارکېټ دوی د خلاف د سټنډرډ توکو دپاره که پاکستان ته موږ سوله لرو پاکستان په موږ باندې خاندي وایي دا چاتراس او دا ډبرې او دا اوبه او دا مسایل بیا زه څنګه کوم هر څوک خپله ګټه ګوري موږ باید خپله یو طرحه ولرو. ګورې وخت ما وویل دغه د سولې طرحه امریکا او دوی راوړې ده دا که حکومت جوړیږي مثلا دوی خو سوای د ملي روغې جوړې یا د ملي روغې جوړې اسلامي حکومت په افغانستان کې دوی راولي درېمګړی کس راولي چې دغه ستونزه د دوی خپل پروګرام تطبیق کړي داسې بیا وروسته له دې نه څه کېږي او څه نه کېږي داعش او د فاطمیانو نور مثلا دوی نه غږېږي. خو یوه خبره ده که چېرې مخکې دوی دا زمینه سازي ورته کوله ویې ویل چې موږ د تړون څخه طالبانو سره لاسلیک کړی جو بایدن په وخت کې په دې باندې یو تجدید نظر کو بیا غور پرې کوو دا خپل د حقوقي لحاظه دا ده چې دا تړون موږ ته د اعتبار وړ ده د تړون بې اعتباره کړه او بې اعتنایي هم ورته وکړله. نو بنان که چېرې که تړون له منځه ځي خامخا دغه د سولې خبرې دا شیان نور اهمیت نه لري او خپل مفهوم له لاسه ورکوي او دا عاشق ته ځي او له منځه ځي نو بله طرحه باندې به کار کوي. بله خو ښاغلی معارج اوس مهال په ټوله کې افغان ولس د سولې تږی دی څو لسیزې کېږي په دغو جنګ و جګړو کې عام ملکي وګړي وژلی کېږي یا هم دواړو طرفو د جګړې ته هم ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم د اوښتلو په حال کې ده. خو که چیرته یوه نوې طرحه راوړل کېږي چې په افغانستان کې د دغه طرحه عملي شي د جمهوریت ادعا چې حکومت کوي چې جمهوریت زموږ سره کرښه ده جمهوریت ته که د پای ټکی ایښودلی کېږي یوه نوې اداره رامنځته کېږي آیا د دې تضمین افغان ولس ته څوک ورکولی شي ستاسو په نظر چې رښتیا هم دغه موقته اداره یا دغه انتقالي اداره چې رامنځته کېږي نو دا به سوله له ځانه سره راوړي تلپاتې سوله به وي دلته به ثبات رامنځته کېږي یا نه؟ یوه خبره دغه تاوتریخوالی چې زیاتېږي یا جګړه چې زیاتېږي دا نور ابعاد لري نور مقاصد لري مثلا کله چې مذاکرې خبرې د امتیاز اخیستلو لپاره خامخا په د ډګر په جګړې کې جګړه اور اخلي چې هر څوک خپل طاقت وکړي امتیاز زیات واخلي بل کوم پروژه کوم پلان عملي کېږي د دې لپاره بستر اوارول یا لار اوارول یا شرایط ذهني او مساعدول د دې لپاره هم بعضې فشار په ملت باندې راځي او تکوالی جوړېږي نرخونه پورته کېږي چې تر هغه دوی دې ته ذهني طور آماده سي خو دا په لوی لاس کې خو یوه خبره ده چې خپله مشاور امنیت د ولسمشر محب وویلې یعنې دا هم خبره ده د ولسمشر خبره رد کړه چې هغه مخکې ویلې وه تر هغه ځسبندی هم دلته ماخط حکومت نه راځي مګر دی هم پوهېږي چې طاقت زور یا واک بل چا سره ده ځکه ده ویلې ته صحیح ده مثلا که د اوربن کېږي یا سوله راځي اما نړیوال تضمین ورکول کېږي بیا موږ ته د منلو وړ ده یعنې دا خبره د موقت حکومت یا د راتلونکي تغییراتو رد نه کړله خو یوه خبره ده موقت حکومت راځي که هر حکومت راځي دا یو دوه مشروعیت لري یو سیاسي مشروعیت یو ملي مشروعیت عمومي چې ډېر مهم هم ده سیاسي صحیح ده چې نړیوال په دا په رسمیت وپېژني یا نړیوال د تضمین وکړي دا یو مشروعیت سیاسي لري مګر 100% ملي مشروعیت د خلکو د ملت اراده ده که چیرې د ملت اراده پکې نه وي دا نو بیا خپل مشروعیت لاس ورکړي حتی د افغانستان په ضرر ده
دغه یو څو سیاسي ډلې ټاکلې چې مثلا د ملت باندې په زوره تحمیل شوي دا د خلا کې د بهرنیانو چې په دې باندې سرمایه ګذاري کوي دا ایران او پاکستان او امریکا روزلي خلک دي که څه هم دا الله سنه ورکړي دا دوی کادرونه دي په دې باندې ډېره لویه سرمایه ګذاري او ډېر وخت په ځای شوی ده ما هم که موږ فکر وکړو دا ټیکهداران دا څو نفره ملت دوی پرېکړه وکړي یا بهرنیان موږ ته وکړي دا زموږ په ضرر ده لویه خبره د افغانستان د ملت ته که څه هم ښه وجه دا وه که چیرې دولت د افغانستان ښه مدیریت کړی وای خصوصا ولسمشر ده باید مخکې له وخته ټاکنې ته اعلان کړی وای چې زه ټاکنې غواړم د اساسي قانون په بنیاد باندې مثلا مخکې له وخته ټاکنې په انګلستان کې په اسرائیل کې په اکثره ملکو کې دا یو رسم د خلک د ملي مسؤلیت لپاره د ګټو لپاره د ملت لپاره دا کار کوي مانته باید دا کار کړی وای د طالبانو ته به چیلنج ورکړی او چې راسئ که رښتیا تاسو سوله یا قوت غواړي راځي ځان ازمېښت کې امریکا ته قرارات ورکړی خو متاسفانه موږ دا چانسونه دا مسله لاس ورکړي دي اوس به خامخا په موږ باندې یوه طرح راځي او دا به خامخا عملي بله خو دغې طرحې لپاره که چیرته بیا هم دریځونه په کور دننه همدا وي چې جمهوریت زموږ څرک کرښه ده د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره هم مشخصه کړې ده او د قانون په اډانې کې دوی هر څه مخته وړي خو رښتیا هم که قوانینو ته وګرځو نو دوی په هیڅ صورت د چوکۍ پرېښودلو ته لیواله نه دي ولو که موقته اداره راځي سرپرسته اداره راځي یا هم د زلمي خلیلزاد په هڅو باندې دلته یو مشارکتي حکومت را جوړیږي نو آیا دغه ټول به وروسته تر دغې 15 کلنې دورې ترسره کیږي دا چې نه ممکن فشارونه د امریکا پر دوی باندې هم وضع شي چې که غواړي په افغانستان کې د څو لری شي نو څوکۍ له لاسه ورکړي قربانۍ ته دلته اړتیا لیدلی کیږي دغه قربانۍ لپاره موږ او تاسې اوسني چارواکي څومره جوګه بللی شو ګوره موږ خو یو خبره دا ده چې ملت چې څه غواړي هغه اراده ډېره مهمه ده مثلا که چیرې هر څه یو تغییر راځي نظام اډانه د نظام نه خرابېږي او په دې کې سوله راځي دا خو ملت خامخا غواړي او ملت اکثریت ده بله مسله که دولت وایي چې نه دلته قانون ده اصول ده او زه به تر 2023 کاله پورې په واک کې کېږم خو دا خو موږ لیدلی ده چې څو زره خپله دولت وروسته ټاکنه قانون نقض کړی ده دا 15 ماده د اساسي قانون چې واکونه د ولسمشر دي هغه هم له منځه وړي جان کیري راغلی ده په خپل لاس یو ډیزاین کړی خطکشي کړی حکومت یې جوړ کړی دولت د افغانستان هغه منل ده او اوس هم د مصالح ملي شورا یا ائتلافي 50% حکومتونه دا شیان جوړ کړي دوی قانون نقض کړی ده یعنې د موږ دولت متاسفانه داسې وړتیا او داسې هغه نه لري چې که ته ووایې چې نه زه دا نه منم او نه داسې کوم خاص دلیل دې وړاندې کولی شي دوی له ابتدا نه تر اوسه پورې کومه سمه طرح نه ده وړاندې کړې یعنې طالب هم وایي زه اسلامي نظام غواړم په اصول یې غواړم په څه چې احکام د الهي دي په غیر غواړم خلکو ته حقوق ورکوم نه راکړم د قرآن په مطابق باندې دولت هم وایي زه مشروطیت غواړم بخره غواړم مشروطیت غواړم اساسي قانون غواړم دیموکراسي غواړم دا ټول ملت د منلو وړ دي مانم دوی بیا هغه طرح نه ورکوي لیست نه جوړوي چې له څه شي تېرېږم او څه غواړم څه قرباني ورکوم ملت ته ورکړي چې ملت واقعا په دې کې رایه ورکړي یا ملت عمومي ایسایګیري وکړي یا دا داسې د اساسي قانون په بنیاد باندې لویه جرګه راغواړي دا لویه جرګې چې پولې خیشتنه خلک راولو او پلارني جای راوړه دا نه هغه اساسي قانون چې وي هغه جوړه کړي که چیرې دولت دغه وړتیا ولري چې مثلا عمومي رایه ته ملت مراجعه وکړي یا مخکې له وخته ټاکنې وکړي الکترونیکي تذکرې په 2-3 میاشتو کې فارم توزیع کړي ټولو خلکو ته ورکړي او خلک راوبلي جرګې ته خو دا کار دوی نشي کولی او اوس هم زه وایم چې حکومت طرح کړو پروګرام چې تر اوسه پورې امریکا ویلي دي هغه یې په دوی باندې تعمیل کړی ده مثلا مخکې هم ویلي چې زه فلانی بندیان راکوشن کوم یا دا نه کوم ما کله چې هدایت ورکړه چې ټول کار نه وکړه هم دا غړه هم هغه غړه ځکه دوی هغه چانسونه هغه فرصتونه دوی ته لاس کې ورکول کېدل متاسفانه دوی داسې وړتیا نه درلوده او نه داسې قوي کادرونه دوی روزلي وړاندې کړي وو نه له ستراتیژي خپل نقطې نه ګټه پورته کوي نه داسې یو اهدا لري داسې میکانیزم وړاندې کوي چې د نړیوالو ته ووایي چې زه هم د دغه لویې لوبې یو برخه یم ما ته به ډېر امتیازات متاسفانه موږ ته راهم ته او داسې هغه ته خیرات ډېر متوجه دي ته ګورو داسې نه دا د موږ حق ده لویه لوبه شروع شوې ده په سیمه کې مثلا یو هېواد ځي مثلا روسیه ځي داعش په سوریه کې بمبار کوي بیرته داعش راځي افغانستان شمال ډلو ته دا د سیمې یوه لوبه ده ماره موږ متاسفانه اوس هم تر هغو ته ګورو نه وایي دا د موږ د دغه لوبې قرباني هم یو برخه هم یو په موږ باندې هر څه عملي کېږي موږ یې تباه کېږو خو زه یو خبره کوم که چیرې هر ډول حکومت راځي د افغانستان دپاره په راتلونکي لپاره خصوصا که مشارکت ځکه دغه طرح د پخوا نه هم داسې ویل کېدله نړیوالو هم امریکا په دې کې ملامتاوه چې تاسې په بن کې چې کېناسته طالبان هم څنډې ته کړل دې ته ګډون ورنه کړ او طالبان هم همیشه له امریکا او دوی نه
ډېر زیاته دا ګیله کوله د موږ حکومت هم ړنګ کړ او بیا په بن کې موږ ته سام رانه کړ موږ یو غټ تشه بیا چې دا په لوی لاس ونه کړه ځکه د جګړې تودېدو لپاره دا پروګرام جوړ کړ په زور په 2004 کال پورې حتی طالبانو دا منصبې بمبار کړي په زور له هېواده وویستل او وړاندې کړل پنجاب او پاکستان ته په لوی لاس باندې ورکړه تر څو چې جګړه ور واخلي او جګړه دوی په ګټه وه دوی مثلا خپله وسله پکې ازمېښت کوي دلته خپل عسکر پکې ترېننګ کوي دلته وسلې لپاره ښه مارکېټ ده ښه پولیګون ده نورې موخې د ستراتیژي نقطې لپاره لري د چین لپاره د سیمې لپاره د حالت راته د ایران او د سعودي او دا بعضې مسایل د ټول ته په کتو سره د خپله افغانستان او څه ګټه اخیستل د دغه مسلې لپاره دغه جګړه په لوی لاس جوړه سوې وه نو بنا موږ ویله چې دغه جنګ چې و دا د موږ یا جګړه چې وه دا د موږ خپله نه وه دا پردۍ په موږ تعمیل سوې وه همدغه ډول موږ ونه سو کړی داسې د سولې مدیریت او واک اختیار په لاس کې واخلو اوس د سوله هم که بل څوک راولي بل څوک به ډیزاین کوي ته را به راوړي هغه ټول ورته دي مخکې چې ذاکر صاحب خلیلزاد راغلی و اکثرات ولسمشر سره ونه کتله نورو سیاسونه هم یو څه ډله تر کوله من همداسې ګورو چې ته هر څوک ته منډې راوړي کابل ته راغلي دي له مارشال ده که جنرال ده که چارواکه ده ټول ښه ورته لبیک وایي ډېر ورته خوشحاله ځکه دوی په دې باندې پیس دا کار په موږ باندې کېږي او دوی لا وس نه لري بله خو ښاغلی معارج اوس مهال کې که چېرته زلمی خلیلزاد خپل وروستی سفر ترسره کوي د سیمې هیوادونو ته به هم دوی ځي لیده کاته به لري له چارواکو سره خو په کور دننه تر ډېره دوی که له افغان حکومتي چارواکو سره لیده کاته لري نو ورسره هممهاله له سیاسیونو سره هم ګوري آیا موږ او تاسو دلته د ملي اجماع لپاره بیا هم د خلیلزاد هڅو ته باید سترګې پر لاره اوسو یا دا چې نه حکومت باید په دې برخه کې کار ترسره کړی وی چې یو واحد غږ دلته موجود وی که امریکا څخه یې څه غوښتنې درلودلې هغوی ته یې اورولې وی که له طالبانو سره یې د مذاکرې د میز په سر مطرح کولې دوی ته یې په یو واحد دریځ سره وړاندې کړی وی یعنې په ټوله کې دغه شکستګي د دغو خبرو موږ او تاسې سرمنشه چې اخلي له څه څخه یادونه کولی شو چې رښتیا هم حکومت هم طالبان لیواله نه دي یا دا چې نه هغوی خپل ستونزې لري او افغان حکومت هم خپلې متاسفانه دلته واک د واک اختیار مسله ده او د خپل د کورنۍ کارخانګي مسله ده که دولت ته وګورو دغه سلو کالو کې دوی وروسته کړلی چې حداقل په خپلو پښو ودرېږي د خپلو زیرمو نه خپلو زیربنا نه خپل اقتصادي بنیاد داسې جوړ کړي چې په ښه سټیج باندې ولاړ او دا خبرې وکړی سي یا مثلا خپلو کادرو نه که بهر کې دي که د نکۍ استفاده کړې وای دغه بعضې مفسد کړی او دغه د اختلاف تحمیلي راغلي دغه جاسوسان مفسدین او غاصبین دا به سایټ ته کړي او خواته به یې کړي وای یو قسم ملي ژمن کسان به راوستلی وای دا کار دوی ونسو کړلی یا مثلا د خپل استراتیژي نقطې یا سیاسي لوبې چې مثلا د چین او د پاکستان بعضې تړونونه سره سوي دي تقریبا تر 80 میلیارده پورې امریکا په دې باندې یو څه نگرانی درلودله افغانستان ونه سو کړی چې مثلا امریکا سره نږدې سي د پاکستان باندې سي دوی ونه سو کړی دغه موقف کې کینی چې بیا دغه مسایل وړاندې کړي او مثلا په خپله نفع په خپله ګټه خپله خبرو کړي دوی همیشه داسې یو رقم د موږ دولت مردان د خلک ټول داسې دې ته د غلام تربیه سوي دي همدې ته ګوري چې سر د خپل جب ډکي او د دغه ورته وایي چې ما په واک کښېنه نور چې هر څه غواړي دا کار وکړه او خلاف دا کار کاوه همیشه کړی و او اوس یې کوي بله خو یعنې روان وضعیت څومره موږ تاسې امریکا لپاره قابل نه قبول بللی شو حال دا چې دوی کابو 20 کاله دغه جګړه مخته ویوړه میلیاردونه ډالر مصرف وکړو دلته یې سرتیرو قرباني ورکړله او بالاخره لا هم په وضعیت کې د بدلون نه راځي آیا امریکا خپله هم د همدغه حالت ملاتړې ده او نه غواړي چې دا جګړې ته د پای ټکی کېږدي یا دا چې نه دوی چې بار بار یادونه کوي چې ورباندې رامنځته شي خبرې د ګړندۍ شي پر دې باندې ټینګار کوي نو سولې لپاره ممکن یوه اراده موجوده وي دوی خپلو ګټو ته ګوري دوی خپل ګټو ته خپل پروګرام باندې مخکې دوی دغه سیاسي پالیسي چې امریکا اف سی آر ورته وایي چې دوی جوړه کړې ده مخکې د سی آی ای په مرسته باندې دوی به خامخا دا تطبیقي هلته سیستم شخص محور هم نه ده چې یو کس تغییر تبدیل کړي ډېر لږ تخنیکي تغییرات راځي دوی د خپله برنامه د امریکا څخه مخې ته ځي خامخا دوی خپلو برنامو خپلو ګټو ته ګوري دوی په موږ باندې مین نه دي چې موږ ته مثلا یو څه کار وکړي واک اختیار ټول دوی په لاس کې دغه لوبه هم دوی شروع کړې ده دواړه خوا ته چې موږ ګورو دواړه خوا د یو مدیریت او د یو ډالر د یو پیسو مسله ده چې واقعا سړی ووایي نو بیران که امریکا وغواړي چې موږ ته سوله راولي دا په یو ورځ دوه ورځې کې موږ ته راوستی چې موږ ګورو چې واک اختیار په دوحه کې هم ټول د بهرنیانو د امریکا په لاس کې کله چې په اروپا او په دې جو کې د کرسمس د نورو د دوی تعدیلات مطرح کېدله دې ته هم تعدیل ورکاوه دا باندې دوی نسي ویلی چې مثلا دا د بین الافغاني خبرې دي تاسو لاړ شئ موږ کار کوو دوی به راتله خپلو تعدیلاتو ته
طالبان وکړل دغه چانسونه موږ لاس ما وخت موږ چې لاس ورکړل طالبان ته ډېر ښه وخت سره ډېر ښه موقف کې دي کې ناس سره ډېر لوی هیوادو سره وکتل په رسمیاتو په ځان سول حتی واده ورکړ چې 15% به وخت درکو ائتلافي حکومت به جوړیږي دا به کې خودي ونه سکړای دا هم مدیریت متاسفانه ځکه دوی واک نه لري د پاکستان د اصل د پاکستان په دې اصل دي چې غرب او امریکا کڅ غواړي مجري پاکستان د پاکستان لار نه کوي پاکستانان به وکړ دي دوی خپل ګټه ته ګوري خپل هر څه بهرنیان پروسه ورکوي دوی خپل ګټې او خپل سیاست او خپل پالیسي ته ګوري ښه مدیریت کوي دا اوس هم ته ګوره په طالبانو باندې ښې اعلامیې ورکوي چې مثلا د بهرنیانو سره رابط قطع کوي او ملکي کسان ته به مرګ ژوبله نه اړوي دا به کوي هغه به کوي برعکس هغه مرګ ژوبله سته ملکي کسان وژل کېږي انتحاري او چسپکي او دا بمونه وړاندې کېږي بهرنیان کوم بهرنیان تاسو وګورئ غیر دغه ټول طالبان چې ګوره خپل پاکستاني هم بهرنی ده که چېرې د بهرنیانو مسله خو پاکستاني بهرنیان د پنجابیان بهرنیان نه دي دغه مسایل د کتو دوی ښه ډېر ماهره پوخ هوښیار سړی پاکستان نور هېوادوال هم همداسې دي بهرنیان کې خارجیان دي متاسفانه موږ داسې سمه تاره نه لرو داسې نه د سولې لپاره موږ کومه څه وړاندیز کړنګ وړاندې کړه نه قوي سیاسي په بهرنی سیاست لرو نه حتی د موږ ګټې دا مسایل تعریف شوي نه دي چې موږ چا سره کینو دا مسایل ورته وړاندې کړو افغانستان دولت بودیجه یا نوه بنیادي خبرې ته راسو کارخانګي ونه سوه کړه چې حوزان ته بودیجه یا امکانات یو څه ولري که هر حکومت بیرته بیا هم راځي په دې نه وروسته که دغه د زلمي خلیلزاد د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه تړون عملي سي یو بل مشارکتي حکومت راسي بیا هم د بودیجه څوک ورکوي امریکا ورکوي چې بودیجه ورکوي دغه د اصل لاندې ده بیا هم موږ استقلالیت ځان ته نه لرو او بیا دا نسي ویلی چې مثلا په موږ باندې په راتلونکي به روښانه راتلونکی ولرو که خراب یې ولرو دا مسایل ته چې ګورو د فاطمینو مسایلو ته د داعش مسایل ته چې یادېږي یا د خپل امریکا په لوی لاس باندې وایي چې طالبان له القاعدې سره اړیکې نه دي قطع کړي یعنې معنا دا د یو مقدمه ږدي چې القاعده هم شته یا راتلونکي کې کیدای شي کومه بله پېښه کوم مسله راوړاندې ځکه سیاست یو شی چې مخ وروسته کېږي اوس یو مقدمه ورته ږدي زینتونه ورته جوړوي بستر ورته هواروي دغه مسایل ته په کتو باندې چې موږ په خپل اقتصاد باندې او داسې قوي کادرونه ونه لرو نو ډېر راتلونکي ته ډېر ژمن نه یو خو دومره یو چې مثلا که چیرې سوله راځي یعنې دغه اوسني وضعیت نه امن کېږي د عام کسانو د غریب کسانو په ګټه ده ځکه په فعلي حالت کې د مشرانو د ارګنشینانو د قطر د طالب د چارواکو زمین نه مړه کېږي نه دوی خپله مړه کېږي مونږ ته غریب بچه مړه کېږي د غریب اولاد وینه تویېږي که چیرې دغسې حالات راسي ملت دې ته خوشحاله ده خو بیا هم تاکید په دې باندې کومه چې مشروعیت د هر ډول حکومت راځي ملي مشروعیت باید د ملت اراده ملت سره به شریکه سي نه د یو څو کسانو سره چې دا بیا کېنوي او چېرته بیا حکومت راوړه بیا هم دغه په ضرر د افغانستان بله خو ښاغلی معارج اوس مهال که ټوله مسله د امریکا له غاړې ور واچوو چې امریکا کولی شي چې په لنډ وخت کې په افغانستان کې سوله راولي نو ممکن دا کار هم کولی وشي ځکه موږ تاسې د طالبانو د 15 کلن نظام د ړنګېدلو شاهد و چې په ډېر لنډ وخت کې ورته د پای ټکی کېښوده دوی ته یې ماتې ورکړله په افغانستان کې خو نن ورځ کابو میاشتې کلونه تیریږي چې دوی مذاکرات وکړل دغه مذاکرات روان دي یوې پایلې ته نه رسیږو بالاخره د امریکا دغه تر ټولو اوږد ماموریت هم په افغانستان کې له ګڼو پوښتنو سره د دوی د سیاسي رقیبانو له پوښتنو سره مخامخ شوی دی نو آیا امریکا له خپل دغه برم او عزت ته په کتلو سره هم نه غواړي چې دغې جګړې ته د پای ټکی کیږدي او د خپلو رقیبو هیوادونو یا هم هغه سیاستونه چې له دوی سره په تضاد کې دي د سیمې د هیوادونو دې ته په کتو سره دغه جګړه ختمه کړي او بالاخره ودې وایي چې رښتیا هم که زه زبرځواک یم د ځمکې په سر نو ما دغه جګړې ته د پای ټکی هم کېښوده امریکا اکثره هیوادو کې تر ډېرو کلو پورې حتی په اروپایي مملکتونو دې خپل سرتېري لري خپل اغېز خپل نفوذ لري خو هغه ته بیا نو بل ډول ده مثلا هلته داسې جګړه او دغه وزرو ټکولو دا مسایل نشته صحیح ده دا زمانه وه چې تنها دلته امریکا تنها یوازې نه دلته ناتو هیوادونه هم ورسره دوی هم ټول خپلې ګټو ته ګوري په دنیا کې دغه اوس یو ډز څوک نشي کولی چې حداقل یو توپانچه یا کلاشینکوف هیوادي توپک ازمیښت کړي نو دې لپاره خامخا یو پولیګون په کار ده که فرانسه ده که نور هیوادونه دي دوی هلته د جیټ الوتکې نشي پورته کولی چې خپل پیلوټ ترنینګ کړي ځکه دلته دې هیوادو کې دا د ډېر پرمختللي هیوادونه دي او سیمې هم نه لري نفوس یې زیات شوی ده ډېر پرمختګ ودانۍ شوي دي نو بیا هم دوی چې دا یو پیلوټ هغه خپل ازمیښت کوي جیټ الوتکې پورته کوي دا خو دا څه چې لوی ډېر بمونه
چې په میلیون روپۍ باندې یو راکټ جوړیږي او هغه چې ازمېښت نه شي هغه څوک نه اخلي بیا هغه که چېرې 1 میلیون جوړیږي ازمېښت 10 میلیونه ډېر ارزښت کېږي دا مسایل ته په کتو باندې امریکا که چېرې موږ سیاسون وکړی سو هغه ته داسې قناعت ورکړو چې تاسو ګټې او د موږ ګټې په سوله ییز افغانستان کې دي او ورته رښتیا قناعت ورکړو او کړنګلار ورته جوړه کړو او دنیا تضمین هم ترې واخلو خامخا دا کار کېږي او که چېرې موږ داسې ونه سو کړلی یا نور بدلیل جوړ نه سو کړلی یا له سیاسته کار ونه کړو ګوره موږ په دغه 20 کالو کې ونه سو کړی چې مثلا له روسیې سره د امریکا په موضوع کې اړیکې جوړ کړي او تهدید په توګه یا له چین سره موږ پلاوي لاړ چې یو حالات جوړ یا د پاکستان د چین د مسایل نه موږ ګټه واخیستی سو یا له ایران نه مخکیني پادشاهان د موږ دا کارونه کوله یو تهدید جوړ کړل ته انګریزانو به میکناټن راوسته دې خوا ته بیا دوی به هغه ویکوویچ ورته راوسته هلته مخکې مثلا کولای راته دوی به ستالیتوف راوستلی و یو تهدید به د دوه ابرو قدرتو منځ کې موجود افغانستان به دې کې ګټه کوله ماره اوس متاسفانه چې داسې کسان موږ په واک کې کېنولي دغه د مفسد کسان دي چې دوی سر د اغلاو ته او چور ته او د غصب او د خپلو جبهو ته ګوري او زارۍ کوي بله خو په لنډو کې که راته ووایاست چې له دغه وضعیت څخه د وتو یوازینۍ حل لاره په اوس مهال کې څه کیدلی شي له څو لسیزو وروسته یو ور پرانیستل شوی دی د افغانستان د سولې مسله په نړیوالو میزونو باندې مطرح کیږي پر دې باندې بحث او خبرې اترې ترسره کیږي آیا دغه روان بهیر به موږ او تاسې رښتیا هم خپل هدف ته رسولی وشي یا دا چې نه غوڅ بدلون ته اړتیا لیدلی کیږي او باید پرې فکر وشي له سره دغه دننه په هېواد کې کومې کړۍ چې دي که دوی رښتیا وطن ته ژمن دي یا دوی رښتیا خپل نسل ته ګوري خپل مسیانو خپل اولادو ته ګوري چې هغوی سره دښمني پاتې نه سي دوی به دا خپل منځ کې روغه جوړه وکړي طالب هم به ځان د افغانستان خاورې بچی ځان وبولي او دی هم یو ائتلاف وکړي خپل منځ کې دوی سره کینې او اتحاد وکړي او همدارنګه ملت باید راپاڅي ملت باید په دولتو د اوسني کسانو باندې په دوی باندې فشار راوړي تر هغه چې دغسې یو ټول یو ملي اجماع په دننه په افغانستان کې وجود چې مخکې چې موږ لاړ شو بهرنۍ اجماع ته موږ یو طرح باید جوړه کړو نړیوالو ته په وښیو یا که کینو په نړیوالو اجماع وکړي یا مثلا غونډو کې دغه مسله به وړاندې کړي د موږ ګټه او د موږ اتحاد د موږ د افغانستان راتلونکې سوله په کوم چیز کې ده دا او که چېرې د ملت دغه اراده هم پکې ده ته یو مشروعیت هم ورکول کېږي او که د افغانستان په ګټه وي یا نو اتفاق یوه طرحه ملي عمومي جوړول د چارواکو په منځ کې طالبانو سره اړیکه نیول همدا خپله چارواکي چې دوی خپل یو بل ته قناعت ورکړي خپل منځ سره جوړ سو یوه طرح نړیوالو ته وړاندې کړو او نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې تاسو سوله په سوله کې تاسو ګټه ده همداسې ګاونډیانو ته هم به دا وښیو هم ایران ته هم پاکستان نورو ته موږ به دوی ته کینو چې دوی موږ ته سوله دوی طرف د قضیې دي دوی خپلو ګټو ته ګوري دوی په معنی د نه افغانان دي او یو خبره بله هم ده چې امریکا خامخا له دې چې نه ځي موږ باید فکر وکړو دا د امریکا وطن نه دی جورج واشنګټن د میراثي ملک ده دا د افغانانو ده که هر څو وخت پاتې شي بیا هم آخر کې افغانستان ځي خپل افغانان باید لاس په کار سي ایماني وجداني او افغاني دنده ترسره کړي مننه کوم د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی معارج تاسو نه هم ډېره ژوندي اوسئ درنو لیدونکو ښاغلی عزیز معارج د نړیوالو چارو کارپول له لندن څخه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل و چې د زلمي خلیلزاد د لیدو کاتو او همداراز د انتقالي ادارې د جوړېدو د وړاندیز په اړوندو مسایلو یې راسره بحث او خبرې اترې درلودې خپرونه دوام لري راګرځو لنډې دمې ته تر دمې وروسته بیا هم ملتیا مو غواړم